خپل بچی له څومره وخت پورې پی ورکې، یعنی که یو زنانه خپل بچی له پی ورکوي نو عادت یې څومره دی د قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي خاص کر مور ته ولا یا پلار ته ولا دا خطاب کوي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. کله چې تاسو بچی له پی ورکوي او دا بچی داسې وي چې کمزوری وي به قرآن وایي تاسو به دې له ورکوئ 2 کاله پی. دا خو دې حدود شو. اوس یو ماشوم داسې دی چې هغه ډېر زیات کمزوری دی نو بعضې علما پکې دغه مو چې تاسو 2.5 کاله پورې بچي له څه ورکولی شئ پی. خو د قرآن فیصله دغه ده چې 2 کاله به مور پی ورکوي. نو که چا 2.5 کاله هم ورکړل نو څه حرام نه دي ځکه چې ماشوم وړوکی دی بیا له 2.5 کال نه خو پی ناجایز دي. خو بهتر دغه ده چې ماشوم له مور پی ورکوي نو 2 کاله دې ورکړي ځکه قرآن کې حولین کاملین 2 کاله پوره راغلي دي. اکثر بچي داسې وي چې کمزوري وي یا چې کم دی ډېر زیات خوار وي یا اکثر مور چې کم ده د بچي مور کمزوري وي نو بیا ګټلی شي. بعضې پکې داسې هم کوي چې یاره ماشوم پیدا شوی نه وي هفته چې تېره شي مور پی وڅکي هغې نه پس ور بیا بازاري ورکوي بوتل کې ورته اچوي. زمونږ د استاد خبره وایي دا چې سبا راغټ شي وایي خوله کې والا بوتل ورکړی د ماشوم په حالت کې دغه چې کوم دی وایي دا د مور زوی نه دی وایي دا د بوتل زوی دی ځکه خو په بوتل یې والا پی ورکړي دي. خو بهرحال 2 کاله پی به ماشوم له مور ورکوي. دا د بچي حق دی په مور باندې. که د 2 نه خو واړه 2.5 پورې به هم جایز دي خو غوره به نه نو حالات ته وګورو چې ماشوم کله برابر و صحت برابر و هغه مطابق د 2 کاله دی برابر کړي. دا یو اهمه مسله وه تاسو سره مې شریک کړه. الله رب العزت زموږ هر عمل هر فعل هر کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.